لقد آتينا موسى 9 بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. آيات المعجزة بنزم نمبر التخفيف الدنيوي. ولقد آتينا موسى يقنا وركلم موسى عليه الصلاة والسلام ونها نشانات بينات صاف تپوسو کده بني إسرائيل إذ جاءهم کل چرا لديتا فقال له فرعون إني لا ظنك يقنا منكتا گمان کو موسى عليه السلام مسحورا جتام نسير شوئے. سورة عراف کی اگی تفصیل لاغل 132 نمبر آیت. قمل ضفادع جراد و دم او طوفان ودانگی عصا ید بیضاء قالوا موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت يقنا تاتپت ما انزل هؤلاء چنئی علی گردی معجزو إلا رب السماوات مگر رب دا اسمان ونزمك بصائر ذاق الخبرين وإني لأظنك يقنا زگمانكم بطامن فرعون مسبورا چتا حلاک رشوی. دل لکی سختی کی ولی چی مستمع ختم شو لك ها مقابلی ترو كان الأول ورتسوي فقولا له قولا لينا فأراد إرادة فرعون أن يستفزهم شام أرام ورنك لدوي لرا من الأرض مكنا نغرق مكاغل روا سوچ دا أسر جميعا طول ومن ورتي من بعدي پسلا هو منغا من بعدي پس دا غينا بني إسرائيل تنگوي چوسیگی پزمک کی کلچ راشی واد رستنے جینا بکم لفیفا رابورو متاصل رطول لفیفا طول وبالحق انزلناه التفات بسؤال مكان وحق سر الله رب العالمين فرمائے دانا دل کلن ہم دے قرآن را وبالحق نزل او بحق سر دارا غلے تفسیر خازن کی مشہور قصہ چې عالم نا جوړو غالبا چې محمد ابن سماک نومي نو داغه بولی راواستو هغه طبيب لوړو چې وګوري چې دا څه مرض دا طبيب څوک يهودي وو یا رسو محمد ابن سماک غالبا ابو سمخ الوراغي ورته چرته وړي دسي نا ورته وی چیرې د الله د دوست دوای کوي په دشمن د الله باندې واپس لاړ سودا آیت وای وبالحق انزلنا وبالحق نزل ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا خدای بوله شفا ورکړي. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وقرآنا او قرآن كريم فرقناه من جدا جدا لغل تقرأه شول لي على الناس فخلق من على مكسن فدمي دم سرا ونزلناه لغل من دي قرآن لا تنزيلا ترتيب وار قررت آمنوا به ایمان روڑے پدی من او کن ایمان روڑے ان الذين يقن آکسان جور کرشور دا علم دا دلیل عقلی سلورم نقلی دلیل یقینا آکسان چور کرشور دا علم من قبل بخا وإذا يتلى علم کله چولستیش پدی من قرآن یخرون للأسقان ورزیگی پزنو من سجدن پسی دبار نسیگی. نو دلته کې اعتراض راځي چې ځقن خو ځنې ته وي دیز ده ځقنه دیز ده ځنې نو ځقن خو په سجده کې نه لګي
څنګه وایي چې یخرون علی الاسقان لکه سیده کې پوزه لګي ستندې لګي ځن خوله لګي نو دا بنا ده په محاوره من جواب سره چې دا بنا ده محاوره من محاوره څنګه ده خر على ذقنه اذا سجد خر على ذقنه اذا سجد دا سړی وګرځېده په خپل ذقن ځن منې یعنې مطلب دا یې کله چې سجده وي لکه یو سړی وایي چې خوله په ګوته مطلب دی چې حیران خوله په ګوته بس حیران دا محاوره ده د دې نه چې دی حیران وخر على ذقنه اذا سجد او دا برای تقرب دی يقولون وي سبحان ربنا پاک رب زمانگ ان کانا وعد ربنا يقن وعد رب زمانگ مفعولا کریشوی دا یا دا کولو دا ويخرون اعادة دا بودعات ويخرون للاسقان او ورزيگی للاسقانی فزنونی يبكونا جڑیگی ويزيدون زیادی دی خشوع عاجزی قل ادعوا الله دعوی صورت ورطوئے بلائے اللہ رب العالمین عبد الرحمن یا چی بلائے مہربان بادشاہ ایما تدعو کوم یو چې بلای تاسو فلو الاسماء الحسنى د الله پر نومونه خېستري ځکه دې اعتراض کړو چې کله وی چې الله ته आवाज کوه کله وی رحمان ته आवाज کوه نو کوم یو ته आवाज دا څو خدایان هغه دا خدای یو دی خدای نور پاک پاک نومونه دي صفاتونه نو ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجر بصلاتك نو ټول مونږ بم په زور نه وای او ټول دعاګانې مونږ په زور نه او نه ټول په پټه باندې وای ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا او طلب کا بمن د دې کلار وقل الحمد لله الذي تفريد او دې آیت عزت وي اولاد د بني مستلق ته بدا آیت وي خود به نو صحابي تپوس کی چې په سمونه بزان د جهنم نه بچو نبی علیہ السلام ورته بدموع عین چې جړېږي نه د الله د عذاب نه بچ ځکه وایي چې دوسترګي دي چې اور ورته نه رسیږي یو عین بکت من خشیت الله یو سترګه چې د خدای نه یې وعین تحرس فی سبیل الله یو هغه سترګه ده چې هغه شپې څوکیداري کوي رونی د الله په لاره او بیا وایي هېڅ کله به لاړ نه شي اور ته هغه سړی چې جاړي دارنګې امت کې یو سړی وجړل نو ټول امت په امن کېږي او ځکه خو حدیث کې راځي که نه لا اجتمع على عبدي امنين وخوفين اذا امنني في الدنيا خفته في الاخره واذا خافني في الدنيا منته فيه خپل بنده باندې دعا خوشاله دوی یې نه راوړل دنیا کې مستی غواړي آخرت کې به یې او دنیا کې زمانه په خوف کې آخرت کې ورته امن ورکوم نو دې اعتراض کې چې موږ منع کوي د شرک نه او په خپله وایي کله رحمان ته آواز کوي کله الله ته آواز کوي دا د الله نومونه دي ولا تجر بصلاتک ټولو کې جهر مه کوه او مه په ټولو کې اخفا کوه دومره په زوره قیرت مه وایه چې کافر ډرامې جوړې کړي او مه دومره ډېر پر ووایه چې ستا خپل ملګري پرې نه پوهېږي ولا تجر بدعائك
نو دعا کیم دومره چغې مو باسه بلکې د تعلیم دپاره وایه ولا تخافت او دومره روی مو وایه چې به څوک پوه نه شي نو دعا باندې تعلیم عائشہ صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها وقل الحمد لله الذي ورته سنا دا ذات لره لم يتخذ ولدا چې نه دې نسل ځان پر نائب ولم يكن له شريك في الملك او نشتره دا الله رب العالمین د پر برخي خور په بادشاہي کې شرک في النظام من قبله ولم يكن له ولي من الذل او نشتره دا الله رب العالمین د پر دوست من الذل لاجل الذل وكبروا تكبيرا او لوی بیان او د الله رب العالمین په کامل طریقې سره